په نامه د لوی الله چې بخښونکی او مهربانه دی. پښتنو زلمو نن مې دا زړه ډېر خفه دی او ډېر دلګیر یم چې د اسلام آباد او د پنجاب د تخت په جنګ کې د پښتنو کورونو ته لاشونه را روان دي، د پښتنو ځوانانو سرونه مات شو، د پنجاب زندانونه او جیلونه د پښتنو نه ډک شو. خو سوال دا پیدا کېږي چې کوم خلکو دا ځوانان بوتلي وو، هغه خلک چېرته دي؟ هغه وزیر اعلی چېرته دی؟ هغه ممبران چېرته دي چې وایي کفنونه راواخلئ او هله به راځو چې تر څو مې عمران خان آزاد کړی وي. د خپلو ذاتي غرضونو لپاره اسټبلیشمنټ سره د خپلې یارانې جوړولو لپاره پښتانه قتلیږي. د پښتنو وینه ډېره ارزانه ده. هسې هم په دې صوبه کې یو ډېره لویه مسله جوړه ده، قانون عملداري نشته، حکومت نشته، لوټ مار روان دی. د پښتنو په کورونو د وینو د ورونو بارانونه ورېږي په کورمه کې. نو زه صرف نن دا تپوس کوم چې هغه ممبران چېرته دي، هغه لیډران چېرته دي. زه بیا په خصوصي توګه په صوابۍ کې چې دا مې خپل ټاټوبی دی، خپله ضلع مې ده، نو د دې ځای د مشرانو اسد قیصر نه، د تاریک انصاف شارام خان نه، د دغه 15 MP ګانو نه دا تپوس کوم چې ټکټونه راشي نو خو 2013 کې هم تاسو په کور کې تقسیم کړو، په 18 کې هم تقسیم کړو، په 24 کې هم تقسیم کړو. او که د عمران خان دا نوم نه څوک لر کړي نو په صوابۍ کې خان نواب نشته، دلته تاسو شل وټه هم په خپل سر نشي اخیستی. او چې د عمران خان د خلاصي خبره راغله قرباني مې پکې د تاریک انصاف عام کارکنان کړو. تاسو چېرته یې؟ ستاسو کوم ورور پکې گرفتار دی؟ ستاسو کوم ورور پکې مړ دی؟ ستاسو د کوم ورور واره پکې سر مات دی؟ تاسو د کوم موټر شیشه ماته ده؟ تاسو چېرته یې؟ بیګام شپه وکړه په بنیګاله کې، اسد قیصر خان په بنیګاله کې پروت و، شارام خان دی په اپ7 کې په خپلو بنګلو کې پراته وو. په د صوابۍ د تاریک انصاف د کارکنانو په شارع دستور باندې سرونه ماتېدل، شلنګ ته ولاړو. اوس هم په صوابۍ ضلع کې د بلا تاریک انصاف د کارکنانو میندې او پلارانو ورونه ګرځي، تپوس یې کوي چې مړ دی که جیل کې دی، څه شو. نو په دې حالاتو کې زه د دغه اسد قیصر خان نن دا تپوس کوم چې بهر راوځئ، د خپلو کارکنانو تپوس وکئ. تاسو د دې کارکنانو په سر باندې ناست یې، لوی لوی لیډران یې، او په دې خبره خفه کېږئ مه، پیغور نه در کوم، خو تاسو هم پس د ماسپښین نه کروړپتیان شوئ په دې عمران خان په نوم باندې، او د عمران خان د نوم لپاره د تاریک انصاف کارکنان قربانوي، عام نظریاتي غریبانان کارکنان، او خپله مزې کوئ. نو تاریک انصاف کارکنانو ته هم د صوابۍ چې مهرباني وکئ د عمران خان د خلاصي لپاره ځئ، خو د خپل ځان تپوس هم د دې خپلو لیډرانو اسد قیصر دی او د شارام دی نه وکئ. ډېره مننه، ډېره مهرباني.